على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون صدق الله العظيم. سورة الانعام اتم پارا یوسل اتصل اختم نمبر آیت دی بمخی آیتون کی دا مشرکان و کافران و دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکذیب ذکر شو. اس پدی آیتون کی دا مشرکان و کافران و دا نور مخکن و پیغمبران و تکذیب ذکر کی گی. مخکدا ذکر شو چې دا مشرکان کافران پیغمبر علیہ السلام استا تکذیب کړي. اوس په دې آیاتونو کې دا ذکر کیږي چې تاسو نو وړاندې پیغمبران چې راغلي وو مشرکان دا غیم تکذیب کړي. یہ مشرکان کافرانو با د خپل شرک او کفر د پارا یو باندې جوړول دیوی بوی چه منگ دا شرک کو نو منگے زکر کو زمنگ دا شرک دا اللہ وقت دی نعوذ باللہ او که زمنگ دا شرک دا اللہ پاک وقت نبی نو منگ تبی توفیق نرا و چه منگے کو سرا توینن لہذا زمنگ پا دے شرک نعوذ باللہ اللہ پاک رضا اللہ رب العالمین فرمائی چې دا هغه خلق دي چې د پیغمبرانو تکذیب کوي. دوی چې دا کومه خبره کوي چې زمونږ په شرک او په دې کفر الله خوشاله دي ځکه مونږ ته څه نه وایي. اوس دلیل خو دې راوړي چې الله پاک د دې په دې کفر خوشاله دي دې سره څه دلیل شته. الله رب العالمین توفیق ورکوي. د نیکه توفیق الله ورکی د بده توفیق الله ورکی. لاسونه خپل الله پیدا کړی قوت او طاقت پکې خوړلې صحیح او غلط لارې خودلې بنده ته وي چې په دې صحیح زی خپل طاقت په دې لارې استعمال وکړي او که په دې غلط لار زی خپل طاقت په دې استعمال وکړي صحیح لار کی بتا تا جنت راضی او په غلط لار کی بتا تا جهنم راضی فحستا دوس تو بنده ته دا اختیار ملو دی. بنده صدا سے نه دی چې دا بس مجبور دي چې د مری نیولې په یو طرف روان کړي. بنده ته سترګي ور کړي عقل ور کړي دي طاقت قدرت ور کړي دي وته سم بدلار خو دل چې دی په نظر الله پاک بده کې سم مجبور نه دی. دا غلطی ده نه ولی په سمند پیغمبر راضی و تعالی خیر چې تعالی او دی وینا نه زما دا نه د خو بیا د کافرانو باندې جوړي منتزک سنوي چې په دې الله خوشاله دا خو خبره نه توفیق الله ورکړي. اوس الله جل شانه مخکې لیکلي چې دا بنده به جنت ته جو دا به جهنم ته خو بنده ته معلوم نه دي چې دا بچاته یو سړی وي چې الله مخکې لیکلي دي چې دا پلان کې به جنت ته جو پلانې به جهنم ته نو بس زموږ په کې څه تصور نشته. نو چې لیکلي الله دې نو الله ته معلوم دي کو بنده ته معلوم دي الله ته معلوم دي. اوس بنده وسوي بنده خپل مهنت کوي. بنده ته پیغمبران نه قرآن راغی دین راغی رهنمایي حاصل شو بیا غلط دي نو دا خودی ځان لخبل دا خوخی چې زمان دا لا خوخه کلی کلی دیو کنه دی په خپل روان
الله د معلومه چې داسې وکړي ځکه د بنده په زړه کې چې څه کېږي الله ته معلوم دی چې دې زړه کې څه وشو الله علم خو ډېر علیم بذات الصدور اوس دې بنده ته اختیار قرآن کریم کې الله پاک فرمایي من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر که څوک غواړي ایمان دې وروړي که څوک نه غواړي ایمان نه غواړي کفر غواړي کفر دې اختیار وګورئ حساب کتاب وکړي نو بنده دې دا نه وایي چې زما ایمان د الله خوښ نه دی او کفر مې خوښ دی نو بس ځکه کفر نه دا دروغ نو الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي چې دا مشرکان کافران دا کوم خبره کوي چې زمون په دې کفر الله خوشاله دي څه دلیل دی نو دلیل دې سره شته دلیل چاته پیغمبران کې راغلي دي خدای تکذیب کړي پیغمبران خدای نه دي او دلیل خودی ته پیغمبران وروړي دي پیغمبران نه منو دلیل به څه او په دې کفر فرق باندې پیغمبران راځي دې کفر د فارغ پیغمبران نه راځي نو دلیل ورسره نشته نو دې چې دا خبره کیده پس به نه کوي دا اسی او وی خبره کوي به دلیل خبره او چا کې چې عقل وی هغه غلط خبره نه کوي هغه به دلیل او به ثبوت خبره نه کوي خو دې چې عقل نشته کافران خانه چې دلیل ورسره نشته معلومه ده چې الله رب العالمین د یووالي دلیل دا قوي دي کافرانو سره د خپل کفر دلیل نشته نو د الله د یووالي دلایل او قران ټول ټک نو د الله د یووالي دلایل دا مضبوط دي بل الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دې مشرکانو کافرانو ته وایي چې تاسو وایي چې زمونږ دا کفر د الله خوښ او دا کوم څیزونه چې دوی دا الله حرام کړي دي او حقیقت کې حرام نه دي د مشرکانو د خپل طرف نه حرام کړي او به الله حرام کړي ځان الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي دی ته وایي چې تاسو خپل خدایان چې هغه دا معاملې لري چې الله دا حرام کړی دي دا څنګه گواهان راوړي نو گواهان پوښتنه ته چې اوسې الله حرام کړی دي نه او دې د ځان نه وي چې الله حرام کړی دي لکه مخکې کېږي د بت په نوم به ساروي پرې خو دوی دا الله حرام کړی نو په دې خو څوک دلیل شته نه د دې خو دې سره څوک گواه شته نه نو چې نشته د خپل خواهشات سره او د دې دا ټول خبرې د کافرانو دا بې دلیل دي او جاهلان خو دومره دي چې دغه بې حساب او بې جانه بوتان چې دوی ورته خدایان وي دا د الله سره برابر نو د دې بوتانو کړي څه تمام دنیا پیدا کوونکی الله دی بوتانو د سره سم دي کړو دی دا خدایان زمون الله سره برابر دي مجاهد خو په خبره دي نو الله جل شانه په دې آیاتونو کې د دې مشرکان او کافرانو د شرک رد کړي نو الله پاک فرمایي سيقول الذين اشركوا زرد چویا کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله ما اشركنا کچر الله پاک وخت وینم بشرک نوی کړي ولا آباؤنا او شرک بنوی کړي زمونږ پلارانو ولا حرمنا من شيء او نو به حرام کړي سيوسي کله خو وخت وینم به دې ته نو چې مونږ یې نو بس الله خو خدای چې موږ دا کار کوو وي الله پرانه خوشاله كذلك اندارنګ کذب الذين من قبلهم تکذیب کړي وای کافرانو چې د دین وړاندې د پیغمبرانو حتی تر دې پوری راو وسنا چې دې اوسکو زمونږ عذاب مکه پیغمبران ناغل د الله دین خلق تخو چې چا انکار وکړي یا الله دنیا کې عذاب ورکړي او یې آخرت کې جهنم عذاب ته ولېږي د دنیا کې قومونه هلاک شي دا د دنیا عذاب او بعض قومونه دنیا کې هلاک نشي آخرت جهنم قل تو فرمای هل عندكم من علم آیات سرشتا دلیل په دې خبره چې الله پاک تاسو په دې کفر باندې خوشاله دي دوی زموږ په کار الله خوشاله دلیل شته فتخرجوه لنا چې تاسو
تاسو واسي من توخای کدلیل ویراوي مسله دلیل کدلیل ویراوي ان تتبعون بي تابعين الا ظن مگر خپل خیالات وان انتم الا تخرصون او نه تاسو کافران ان تتبعون تاسو تابعين الا ظن مگر خپل خیالات وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مگر اٹکل بے ثبوتا بے دل خبر کوي قل تو فرمایا فلله الحجة البالغة کچر دی دلیل روڑنو پا دی خپل کفر باندی او پس دا اللہ جل شاہدو دا پارا کامل حجت او دلیل دی فلو شاء پس کچر اللہ پا خوبتی وی لہداکم اجمعین خامقا بہدایت کرو تاسو طولتا قل تو فرمایا حلم شہداکم الذین تاسو حاضر کے استاس اغا گواہان اغا علماء اغا مشران یشهدون چوی گواہی ورکی ان اللہ حرم هذا چدا سجن اللہ پاک حرام کردی فإن شهدوا پس کے چردی بالفرج گواہی ورکی فلا تشهد مامت دوی سر گواہی مورکوا ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا او تابداری مکوا دا خواہشاتو دے کسان چاہی تکذیب کرو زمن دایاتنو والذین لا یؤمنون بالآخرت اوا کسان چاہی ایمان نلری پاخرت فاندی وهم بربهم یعدلون او دی مقبل رب بربهم دخبل رب سر یعدلون دا کافران دا خبل خدایان برابر دون ظالمان دی چخبل جعلی فرزی خدایان دا اللہ پاک سر برابری واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین